السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. یو ملګری د مسلې تپوس کړی دی، د هغې جواب کوم، تاسو ټول هم واورئ او که څه فایده پکې وه جو نورو مسلمانانو ته هم ورسوئ. کله چې یو انسان جومات ته راشي او نور خلک په جومات کې څه په ذکر کې مشغوله وي، څه په خپل وظایفو کې مشغوله وي، څه په مانځه کې مشغوله وي، څه په تلاوت کې مشغوله وي، نو دله سلام کول پکار دي که نه دي پکار؟ دغه سلام جایز دی که ناجایز دی؟ الجواب: سلام د اسلام یو شعار دی، یو رواج دی، یو سنت متوارثه عمل دی او د اخلاق یو اعلی نمونه ده. په دنیا کې په هر ژبه کې د ملاقات او د رخصتېدو دپاره یو څو الفاظ استعمالیږي. پښتو کې موږ وایو په خیر علي، ستړی مه شئ، او فارسی کې وایي شب بخیر، صبح بخیر، انګریزی کې ویل کېږي ګډ مارننګ، ګډ ایوننګ او ګډ نایټ وغیره. داسې الفاظ د هغې دپاره خلک استعمالوي. خو د اسلام یو ډېر بهترین دین دی، نو دوی د ملاقات او د رخصتېدو دپاره چې کوم الفاظ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلي دي، نو هغه یو جامع دعا ده. هغه د یو سلامتۍ او د برکت او د رحمت دعا ده چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نو جومات ته چې څوک داخل شي دی دغه دعا وایي، په دې کې هېڅ قسمه حرج نشته دی، څه ګناه په دې کې نشته دی. البته کم کسان چې مشغوله په خپل ذکر او اذکار کې، په خپل وظایفو کې، مانځه باندې، نو هغه خلکو باندې د سلام جواب واجب نه دی. او دا مسله یوازې جومات کې نه ده، بلکې د جومات نه بهر هم که یو مجلس لګېدلی او یو واعظ او تقریر کېږي او یا داسې خلک راجمع شي خپلو خبرو کې، نو که تا سلام وکړو چا جواب درکړ ټیک ده، که نه په هغې باندې سلام واجب نه دی. دا د جومات مسله هم ده، د جومات نه بهر کم داسې نو مسله دغه شان ده. خو سلام کول دا منع نه دي. که څوک د دې قایل چې سلام کول منع دي، جومات ته څوک راغی او په اوچت اواز باندې سلام وکړو دا منع دي، نو دا خبره ټیک نه ده. ځکه حدیثو مبارکو ته راځو چې احادیثو کې مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سلام په باره کې څه فرمایي. نو مسلم شریف په کتاب الایمان کې حدیث مبارکه ده، حضرت ابو هریره سے روایت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، وای لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، تاسو به جنت ته نشئ داخله دی تر دې پورې چې تاسو ایمان راوړئ. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، او تاسو مؤمنان نشئ کېدی تر څو پورې چې تاسو د یو بل سره محبت نه کوئ. بیا نبی علیہ السلام فرمایي الا ادلکم علی شیء، تاسو ته یو داسې څیز ونښیم چې تاسو هغه کوئ او ستاسو په مابین کې محبت راشي. نبی علیہ السلام فرمایي افشوا السلام بینکم، تاسو په خپل مابین کې سلام خور کوئ، سلام زیات کوئ، سلامونه کوئ یو بل ته، علی من عرفت و علی من لم تعرف، که ته څوک پیژنې او که ته څوک نه پیژنې، سلام په خپل مابین کې کوئ. دا یو دعا ده او د دې سره به ستاسو په مابین کې محبت پیدا کړي. دویم حدیث حضرت ابو هریره روایت کې مشکات شریف په باب السلام کې دغه روایت موجود دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا اتى احدکم الى مجلس فليسلم، پتاسو کې چې څوک په یو مجلس باندې داخل شو د دې سلام وکړي. نو فإن بدا له ان يجلس فليجلس معه، کچرته کې د خوخه چې ر دې مجلس والا سره کینم جو کې دي نه او نه کینی جو نه دي کینی، خو سلام دې دیو کی. او ثم اذا قام فليسلم، بیا چې کړه دې رخصتېږي نو بیا دې سلام وکړي. نو ابتدا ملاقاتم سلام، د رخصتې په ټیم کې سلام. نبی رسول الله فرمایي چې کله تاسو مجلس ته راځئ نو سلام کوئ. بل حدیث مبارکه ده په مشکات شریف باب السلام کې حضرت ابو هریره روایت کې نبی رسول الله فرمایي یسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القائد والقلیل علی الکثیر، پتاسو کې د سلام د یو بل باندې کوي چې ماشومي نو په لوی باندې به سلام کوي، او چې په لار باندې روانږي نو کم خلک چې ناسي په هغو به سلام کوي، او لږ جماعت چې راشي، لږ کسان راشي او ډېر ناسي، دا لږ به په ډېرو باندې سلام کوي. نو سلام کول دا یو اسلامي طریقه ده، په دې کې هېڅ قسمه ممانعت نشته دی. یا څوک روټۍ ته ناسي نو پکار دی چې سلام ونه کړي، نو که سلام یې وکړو نو خیر دی، دې کې څه ممانعت نشته چې د ګناه کارو. او بعضې ټیم کې چې کله څوک روټۍ ته ناسي او د دې روټۍ ته شوق کېږي او دی وږی، نو بیا خو سلام کول پکار دي چې هغه ورته څه توکي او په دې روټۍ کې ځان سره کښېني، نو بیا سلام کول په دغه ټیم کې پکار دي اگر چې په دې په روټۍ باندې ناست. او د سلام کولو ډېر لوی فواید دي.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی نبی علیہ السلام فرمائے ان اول الناس اللہ من بدأ بالسلام اللہ جل جلالو ته نږدې هغه خلک چې هغه په سلام باندې ابتدا کوي په سلام کې شرم نه کوي په سلام باندې اول مخکې کېږي وړاندې کېږي یو لویه فایده پکې بلم ده نبی علیہ السلام فرمایي البادی بالسلام بریء من الکبر چې څوک سلام کوي په سلام کې وړاندېوالی وکړي په بل باندې خدای پاک دغه انسان نه تکبر ختموي د تکبر ماده په ده کې نه پیدا کوي نو سلام دا د اسلام یو شعار دی رواج دی که ته جماعت ته داخلیږي که ته کور ته داخلیږي خوشې کور دې هم ته ورته داخل شي نو د اسلام طریقه دا ده چې ته په هغې باندې سلام کې نو سلام یو سنت نبوي عمل دی نو دا په خپل مابین کې په دې باندې عمل کول او دا خورول چې دی نو موږ ته د شریعت د طرف نه حکم دی خدای پاک ته موږ او تاسو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته